ډېره ګیله راځي د خپلو علماو ملګرو نه. دوی چې کوم دی یو دوه درې کوتاهیانې کوي او کوتاهي دا وي چې دوی کاري ګوري نه چې دا کاري د سنتو مطابق جوړ دی او که نه دی. اکثر یې داسې وشي چې مونږ کوم کاري مخته کوو نو د دې کاري ګیره مبارکه نه وي. نو دې باره کې چې کوم دی ډېر فتاوی موجودې دي لکه مفتي فرید رحمه الله او داسې نورې فتاوی موجودې دي چې چا چې ګیره وهلې وي هغه پسې لمونځ مکروه تحریمي دی. همدغه رنګې احسن الفتاوا کې رشید احمد رحمه الله لیکلي دي چې یو سړي د روژې نه مخکې ګیره وهله خو روژې ته توبه وویستله نو په ده پسې هم د دوه وجو نه لمونځ مکروه تحریمي دی. نو ده پسې هم دا لمونځ نه دی کول پکار. اوس زمونږ علما کرام زمونږ ملګري په دې کې کوتاهي کوي چې هغه کاري مخکې کي چې د هغه ګیره مبارکه نه وي. دوهمه کوتاهي دی چې زمونږ د علما کرام په دې کاریانو پسې خپله ولاړ وي خو دوی کاریان ته په دې باندې تنبیه نه ورکوي چې ای کاري مبارکه تاسو چې په دې کم انداز باندې دا قرآن وایي او کم سپیډ باندې وایي نو داسې نه دی پکار. عوام معاشره هم دې پسې ګرځي چې کوم ځای کې لږې تیزې تراویح کېږي نو هلته مونږ ځان رسو. ولې دا کاري چې کوم دی په رپټ باندې لګیا دی میزایل کاري صاحب دی او زر تراویح ختمېږي نو عام معاشره او عام عوام هم دې پسې ګرځېږي. نو دا شیونه غیر مناسب دي په تراویحو کې. نو مخکې مونږ ذکر کړي وو چې د روژې ډېر فضایل دي. بیا هم دا ذکر کړه چې د روژې تراویح چې کوم دی دا د یو فضیلت والا عمل دی. نو مونږ ته پکار ده چې قرآن مجید هم په ښه طریقه پکې ووایو او تراویح هم په ښې طریقې سره وکړو چې باعث د ثواب وګرځي. او دا روژه زمونږ سره چانس دی. الله جل جلاله چانس را کړی دی چې په دې روژه کې په الله جل جلاله باندې مونږ ځان وبخو. تر بلې خپرونې پورې ما سره اوسئ. انشاءالله نور مسایل به هم تاسو ته وړاندې کېږي. والسلام.